څو ورځې مخکې ما په د خپل پیج باندې یو ویډیو اپلوډ کړی او بلکې 2-3 ویډیوګانې وې چې پای کې ما تاسو زیاتره دا ویلو چې کوم هلکان ځوانان دي او دلته په خپل تنکۍ ځوانۍ کې یورپ ته راشي نو پای کې زیاتره هلکان د ټرک ډریوران او د اوبر سره چې کوم هلکان ګاډی چلی یا ډیلیوري یا مختلف قسم داسې پیډز دي چې د هلکانو سره تجربه وي نو هغو په کروڑونو باندې روپۍ ګټي او ډېر زیات زر کامیابیږي او ډېرې ښکلې پیسې پیدا کوي. نو یو څو هلکانو ما ته په پرسنل انباکس کې میسیج وکړو چې یاره تاسو چې دا کوم خبره کوئ موږ د هغې سره اتفاق نه کوو ځکه چې د هغو زیاتر ریلیټیوز یا زیاتر اشنایان داسې هلکان دي چې هغه د مخکې نه په یورپ کې دي خو زما د وینا مطابق خو هغوی هغه مرې کامیاب نه شو. نو راځئ په دې باندې لږ مایلس کوو چې یاره زیاتر پاکستاني هلکان چې دي هغوی دلته ولې نه کامیابیږي د هغې داسې مین وجه څه ده چې هغه هلکان ځوانان هم دي تکړه هم دي او یورپ ته راشي په یو ښه کار باندې هم دي خو بیا هم کامیاب نه دي. نو راځئ بحث پرې کوو. ها نو د زیاتر ځوانانو د نه کامیابېدو مین وجه څه ده موږ چونکې ګورو چې زیاتر هلکان چې دي هغه یورپ ته یا په ټنکۍ راځي او یا په سټوډنټ ویزا باندې راځي ځکه چې زیاتر دا دوه طریقې دي چې زیاتر سټوډنټان راځي او زیاتر په ټنکۍ باندې راځي. او د یورپ مسافري چې دا هغه د سعودي او د دوبۍ غوندې نه خو بلکې د یورپ مسافري چې ده پای کې هلکان زیاتر 6 کالو نه والا تر د 10 کالو پورې دلته حصار یي هغو خپل ډاکومنټیشن انتظار کوي او ډېر په یو لانګ پروسس کې دا ګورنمنټ چې دی د دې ځای چې کوم حکومتي نه دي هغه راکاږي. د هغې مین وجه دا ده چې دلته کومې ښځې چې دي هغوی بچي نه راوړي او د دې ځای خلک چې دي هغه الوادونه زیات نه خوښوي او د ایشیا او د دغې ملکونو نه چې کوم ځوانان دلته راشي نو د دې ځای حکومتونه چې دي هغه دغې ځوانانو ته ډېر زیات خوشحالېږي ولې چې دا تکړه دي او بل زموږ خلک چې دی هغه ډېر زیات محنتي دی او هغوی په لږ ټایم کې په لږو پیسو باندې هغه کار کوي چې کم کار د دې ځای خلک په ډېرو پیسو باندې نه کوي. نو دې حکومتونو هغه لپاره د دغې هلکانو لپاره داسې یو پروسس جوړ کړی دی چې هغوی ډاکومنټیشن په دغه پروسس کې راکاږي او په د دغې وجې هلکانو باندې زیاتر مسافري راځي او چې کوم خلک زیاتر مسافري کوي نو زه د هر چا خبره نه کوم خو د دې ځای ماحول لسې نو دلته ډېر زیات بې حده زیات ازادي ده دلته جنکۍ ډېر زیات کلي عام ګرځي او د دې ځای د ډسکو او د نور شراب کباب او ټنګ رباب چې دی هغه دلته ډېر زیات په اسانه سره ملاویږي. نو کوم هغه شیطاني حرکتونه چې دي هغه ډېر په اسانۍ سره هغې ته د ځوانانو رسایي ده په لږو پیسو باندې یا د یو دوو د مینو په الفاظو باندې ته یو ډېر ښه څانګې ته لاس اچولی شي. دویم نمبر خبره دا ده چې د یورپ جنکۍ چې دي هغه ډېر زیات ښکلې دي د دې ځای جنکۍ نه دي بلکې اوسۍ دي. نو چې کم زموږ ځوانان چې دي او هغه د داسې یو د جنۍ مخې ته راشي یا جنۍ مخې ته راشي یا یو دوه خبرې د مینې وشي نو د هغوی ایمان چې دی هغه بیا دومره مضبوط نه نو دلته زیاتر سړی د ایمان نه خلاصېږي. نو زیاتر خلک داسې چې په خپل مونځ او داسې په خپل ایمان باندې مضبوط ولاړي او زیاتر هلکان داسې چې ښه ښکلي کارونه هم کوي پیسې هم ډېرې ښکلې ګټي خو د دې ځای د دغې اوسو او د دغې اسپو او د دغې ښکلو جنکو په مخ کې هغوی ایمان چې دی هغه کمزوری شي او هغه زیاتر په غلطو لارو باندې اخته شي. نو تقریبا په سټوډنټانو کې او دا شان نور چې کوم تکړه ځوانان دي پای کې په 100 کې 99% هلکان چې دي هغه ډېر زیات ناکامه کیږي او همیشه هغه دا شان په غلطو لارو باندې اخته شي. زما چې څنګه خپل ملګري ډېر داسې دي چې په ډېر غلطو چیزونو کې انوال دي نو زه خیر د چا نوم اخسته د کیمرې مخې ته اخسته نه غواړم خو زه بذات خود زه اس یو دا زما یو خپله تجربه ده چې زه اوس دلته به د کرسۍ باندې ناست وم ما دا خپل ویډیو ریکارډ کړم ما هغه فاټ لګود نو دغسې یو زنانه تېره شو زما د څنګه او هغې رالم ماتې زما نه 1 یورو غوښته چې ماته 1 یورو پکار ده. نو ما ته پته ده چې د دې په 1 یورو باندې هېڅ نه کېږي خو هغه 1 یورو سره هغې خبرې اوږدې کړې نو زه ترې پاڅېدم زما لکه انټرسټ نشته ستا سره په خبرو کولو کې. نو دلته چونکې زما د خبرې مطلب دا دی چې دا ویډیو به زنانه هم ګوري نو دلته هغه شباب کباب او ټنګ رباب او دا چیزونه چې د دې ته رسایي ډېره په اسانه باندې ده نو زیاتره هلکان چې دي هغه د دې سره په غلطو چیزونو کې اخته شي. نو زنا داسې یو واحد شی دی چې دا تا د مال دولت او د هر شي نه د مخ ته رونقو او د حافظې نه سړی خلاصوي. نو زیاتره هلکانو مین د ناکامۍ چې کومه مین وجه ده هغه په غلطو لارو باندې اخته کېدی دي او زه چونکې هغو ته ګناه هم نشم کولی ځکه چې زیاتره هلکان چې دي هغوی په پاکستان کې واده شوي دي او زموږ د معاشرې چې کوم مور پلار دي نو هغوی هغه شان ډیولپ نه دي هغو د نیکسټ جنریشن د کوم چې د هغوی هغه مانګز دی او د هغو هغه چیزونه د هغې نه هغو زیات
خبر نه دي بلکې خبر دي خو دا داسې د پخوانه یو سلسله روانه ده نو دلته لکه مثلا د هغوی هغه کوم زنانه چې دي کوم ښځې چې دي هغه د هغو د بل چا په لاس کې او دو د پتنګ په شان په اسمان کې ګرځي او دلته هغو د ډاکومنټیشن په دې پروسس کې په یو ډېر لانګ پروسس کې هغو رواني نو دغه مین وجه ده چې هلکان زیاتر په غلطو لارو باندې اخته شي او ناکامه شي. ها نو ګلونو دغه مین وجه ده چې زیاتر پنجابي کمیونټي چې کوم هلکان دي هغه په یورپ کې کامیاب دي او زموږ پښتانه چې دي هغه زیاتر نه کامیابیږي. د هغې مین وجه دا ده چې پنجابیان چې دي د هغوی معاشره چې ده هغه یو ښځ اډوانس ته زموږ نه او د هغوی مور پلار او د هغوی مشران چې دي هغه په دې خبره باندې پوهېږي چې یاره زموږ دا بچی خرابېږي زموږ نه نو د هغو پنجابیان د دغې وجې زیاتر فیملیز چې دي هغه ځان سره په یورپ کې ساتي او هغوی چې دي کاروباریان هم دي او ډېر ښه کاروبارونه هم د هغو دلته او په لاره باندې هم صحیح دي خو د هغې یو نیګیټیو اثر چې دی هغه دا پرېوځي چې یاره کوم سیکنډ جنریشن چې دی هغوی ته به ته مونځ اودس وښایې خو چې کوم دریم جنریشن راځي هغه بیا ستا نه دی هغه بیا انګریزان شي نو د هغې بیا خلک داسې طریقه کار کوي چې یاره کوم ماشومانان چې دي هغه لږ ځوانان چې هغه بیا بیرته خپل ملک ته وشړي نو دغه شان هم کیدای شي خو خیر زما لږ شارټ تجزیه وه چې یاره دلته زیاتره هلکان چې دي هغه دغه مینز وجې دي چې دلته ازادي زیاته ده دلته اپروچ زیات دی جنکو ته دلته اپروچ زیات دی ډسکو شراب او کباب ته نو دغه مین وجه ده چې زیاتر زموږ پښتانه هلکان چې دي هغو کوشش وکړي یورپ ته ځان راوباسي خو دلته بیا هغه مې پیسې ونه ګټي او هغه مې کامیاب نشي. نو زه یم آر جے شاهد خان او تاسو موږ که د یوټیوب نه ګورئ نو سبسکرایب کړئ او که چېرې موږ د فیسبوک نه ګورئ نو پیج فالو کړئ او انشاءالله العزیز موږ به ملاویږو په روان یو نوي ویډیو سره.